بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبر به کوو افغانستان غیر قوني افغانستان خلک چې کوم په پاکستان کې سلويخ 50 کالو راسي ژوند کولو اغه ته بیا اخرنی ډیډلاین بار بار ورکړل شو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته واپس یو کی خو پاره کې ځینی کسان واپسی کړي دا او ځینی کسان په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي لري پاره باندې هم خبرې کوو خو ورسره چې کوم یورپی ملکونو کې افغانستان خلک پراته دي چاته چالت کې نېشنلټي نه ملو شوی نو د افغانستان لخوا یو نوې اپډیټس چې کوم دي نو هغه مخه تراغلي دي د افغانستان چې کوم حکومتي خلک دي نو هغه د یورپی ملکونو چې کوم الته کې کسان دي هغه ته وینا کړی دا چې د افغانستان څومره هم موجوده خلک ته سره دي چې چا سره نېشنلټي نشته دي نو هغه د خپل ملک افغانستان ته واپسی رولې غلي شي دا ولې واپس خپل افغانستان خلک غواړي مونږ که د هغې د حکومت خبره وکړو نو په کار خو دغه ده چې کوم فیسلیټیز دي چې هغه هغې ته پرووایډ کړي نو هغه خلک چې کوم دلته په پاکستان کې ژوند کوي یا په یورپي ملکونو کې ژوند کوي لګیا دی نو هغې به په خوشحالۍ باندې خپل ملک افغانستان ته واپس وکړي خو دلته کې که لږه شانتې خبره زه مخې ته راوړم هغه دغه ده چې دغلته کې هم مونږ د غیر قانوني افغان کډوال چې کوم دي د هغې سره بار بار رابطې کړي دي خبرې کړي دي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته اخر ولې نه ځئ وجوهات څه دي د هغې یو سوال او یو جواب دغه دی چې زموږ په افغانستان ملک کې هلته کې روزګار نشته هلته کې تعلیم نشته هلته کې صحت نشته دی د دې له وجې چې کوم دی موږ خپل ملک ته واپسي نه کوو که موږ چرتې خپل ملک ته واپسي هم وکړو او لاړ هم شو یو نه یو ورځ موږ خپل ملک ته ځو خو هلته کې موږ ته به زموږ حکومت چې کوم دی څه پرووایډ کوي یا څه به موږ له مخې ته راکوي آیا موږ له څه کارخانې کولو کړی چې موږ پکې جواب وکړو یا موږ له څه داسې څه روزګار شته دی چې موږ لاړ شو هلته کې خپل روزګار شروع کړو بیا ځینې کسان چې کوم په یورپي ملکونو کې دي او کم سره نېشنلټي ده هغه زموږ په ویلاګ یا زموږ په ویډیو باندې هغه کمنټس کوي لګیا دی چې تاسو د افغانستان په باره کې چې کوم غلط بیانې دی هغه مه خوروئ ځکه چې په افغانستان کې هر یو شي شته دی نو بیا دغه غیر قانوني افغان کډوال چې کوم دی نو هغه خپل ملک ته واپسي ولې نه کوي وجوهات څه دي وجوهات همدغه دي چې هغې په خپلو الفاظو کې دغه بیانوي چې موږ خپل ملک ته ځکه نه ځو چې هلته کې څه شته دی نه بیا که دې سره زه لږه خبره د افغانستان موجوده صورتحال باندې وکم تاسو وګورئ چې 13 ورځ یو زنانه چې کوم هلته کې د علم رڼا یې خوروله هغې آنلاین کلاسز ورکول نو په هغې باندې هم چې کوم د افغانستان حکومتي چارواکي دي هغې ته سزا ورکړلې شوې ده سریام په یو ګراوند کې هغه زنانه کېنولې شوې ده او هغې ته کوړې ورکړلې شوې دي نو آیا د هغې ګناه دغه وه چې کوم د افغانستان یا زنانه دي یا سړي دي یا ماشومان دي ځوانان دي هغې ته د علم رڼا د آنلاین د کمپیوټر په ذریعه باندې خوروله دا د هغې ګناه وه ځکه دغه افغانستان خلک چې کوم دی د پاکستان نه واپسي تلو ته تیار نه دي ځکه چې دلته کې په پاکستان کې هغې ته روزګار هم اسان دی هغې ته کاروبار هم اسان دی او هغې ته نور د ژوند چې کوم ضرورت شیزونه دي هغه هم اسان دي که تاسو دلته کې وګورئ په پاکستان کې هغې ته اسپتال هم موجود دی هغې ته صحت هم مسله نشته دی هغې ته د روزګار هم مسله نشته دی هغې ته د ایجوکیشن هم مسله نه وه اوس موجوده وخت کې چې دلته کوم غیر قانوني افغان دي نو هغې ته مسله ځکه جوړه شوې چې د سکولونو نه هم هغې ته سرټیفیکیټس ملو شوي دي د یونیورسټیانو نه هم ملو شوي دي ځکه چې هغې باندې غږ شوی دی چې تاسو به خپل ملک افغانستان ته ځئ خو دغه ملک هم آبادول دي دغه افغانستان هم آبادول دي او دا به هله آبادیږي چې خپل د ملک چې کوم کسان دي هغه خپل ملک ته لاړ شي نو افغانستان به آبادیږي خو د دغه افغان کډوالو یوه غوښتنه ده د خپل حکومتي افغان چې کوم حکومتي چارواکي دي د هغې نه چې تاسو موږ ته داسې څه پرووایډ کوي یا داسې څه راکوي چې موږ په دې باندې راشو او په خوشحالۍ باندې خپل ملک کې روزګار هم شروع کړو او په خپل ملک کې چې کوم کاروبار دی هر څه شروع کړو چې موږ ته هېڅ قسمه مسایل نه خو دغه خبره لږه شانتې مخکې بوزم چې دغه کډوال بار بار د خپل حکومت نه غوښتنه کوي خو حکومت پې څه ریاکشن ورکړی در دې دمه پورې حکومت دغه ریاکشن دی د افغانستان چې مونږه اورېدلی دي او بار بار دغه اورو چې مونږ به چې کوم دی نو تبدیلي به راولو په افغانستان کې مونږ به روزګار هم ورکوو مونږ به صحت هم راولو خو چېرته کې چې اسپتالونه بند شي چېرته کې چې سکولونه بند شي چېرته کې چې د سکولونو مطلب چې کم استادان دي
هغې په کور کېنولی شي. چرته کې چې آنلاین کلاسونه اخیستل یا آنلاین سبق خلکو ته ښیل په هغې باندې بندیز ولګي او بیا هغه استازې ته سزا میلو شي، نو آیا هغه ملک به ترقي وکړي که نه؟ دغه سوال هر څه ستاسو باندې پرېږدم، زموږ چې کوم عام ولس دی په هغې باندې پرېږدم چې آیا دغه د افغانستان چې کوم خلک دي دا ولې دومره مجبوره دي؟ کم سړی به داسې وي چې هغه به خپل ملک ته غاړه نږدي، کم سړی به داسې وي چې هغه به خپل کور کلي وطن ته واپسي نه کوي، کم کس به داسې وي چې هغه به خپل فیملی له نه ځي، کم کس به وي چې هغه چرته کې ژوند کړي او چرته پیدا شوي او د هغه ملک نه انکار کوي. انکار ولې کوي؟ هغه ټول صورتحال چې کوم دی هغه موږ ستاسو مخې ته کېښودو چې دغه صورتحال مخې ته راغلی دی او نوي اپډیټس چې کوم وو نو هغه دغه وو. که چیرې په پاکستان کې غیر قانوني افغانان دغه سوچ کوي چې یاره موږ به واپس خپل ملک ته نه ځو، نو هغې دې دغه خپل ذهنونه کولو کړي. ولې چې په یورپ کنټریز کې په هغې باندې هم اواز شوی دی او غږ شوی دی چې تاسو خپل ملک ته واپسي شروع کړئ. نو چې د یورپي کنټري نه خلک وباسي او د پاکستان نه هم وباسي او تاسو وکتل که زه نننۍ خبره تاسو ته سوات وکړم، د سوات نه چې کوم کډوال دي هغه ښه د بادب سره روان دي او افغانستان ته یې لیږي او دغسې د پېښور چې کوم مختلف علاقې دي د هغې نه هم وباسي لګیا دی. که هغې کې موږ نوښار یاد کړو یا موږ داسې نور کیمپونه د هغې یاد کړو هغې نه وباسي لګیا دي، خو خلکو ته صرف دغه یو ځای ښکاري او هغه دی بورډ بازار چې زموږ پاکستانیان وایي چې دغه بورډ بازار کله خالی شي نو موږ به وګڼو چې د پاکستان نه غیر قانوني افغان کډوال لاړه. خو څه د حکومت هم څه لایعملي د هغې هم څه طریقې کاري هغې په خپل طریقې کار او خپل لایعمل باندې لګیا دي او دغه کډوال په طریقه باندې وباسي. هغې ځکه طریقه اپناوی لګیا دی چې ګینې دومره وخت یې موږ سره تېر کړی 50-60 کاله، دا نه چې په اخره کې دي زموږ نه خفه لاړ شي. او شته ځینې کسان داسې چې هغه په خفګان باندې ځي، هغه خفګان باندې چې هغې په دې باندې خفه دي چې موږ په پاکستان کې 50-60 کاله ژوند کړی دی او بیا په دې کې موږ رشتې کړي دي او په دې پسې هغې خفه دي. خو موږ له پکار دی چې موږ د افغانستان خلکو سره مینه وکړو، مینه وساتو په عزت باندې. که چیرې د چا په محله کې اوسېږي نو باعزته طریقې سره هغې له رخصتي پکار ده او په باعزته طریقې سره هغې رخصتول پکار دي. دا زموږ نانې ولاګ او نانې اپډیټس چې موږ تاسو سره شریک کړه. که چاته هم په دې کې څه هم وي نو زموږ کمنټ سیکشن هغې ته اوپن دی، کمنټس پې وکئ، خپل رای پې شریک کړئ موږ سره. در نیکسټ پروګرام یا نیکسټ ولاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.